من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق کتل سره دشمن او د مکی مشرکانو ایمان راوړي. عام طور باندې په دنیا کې اخلاق په درې قسمه چلي. یو ته اخلاق حسنه وي، بل ته اخلاق کریمه وي، او بل ته اخلاق عظیمه وي. په نور امتونو کې الله جل جلاله یو اخلاق ښیو، یو امت له اخلاق حسنه ورکړي، بل امت له اخلاق کریمه ورکړي، یا به دا دواړه اخلاق کریمه او اخلاق حسنه یو امت له ورکړي. اخلاق کریمه یا اخلاق حسنه څه شی دی؟ اخلاق حسنه هغه اخلاق ته وایي چې یو انسان نه د کولو په وخت کې، د انسان نه د صادرېدلو په وخت کې بل انسان د هغه نه تاثر واخلي او دغه د تمنا او خواهش پیدا شي چې یا الله دا په ما کې ومره. دته اخلاق کریمه وایي. او دا اخلاق الله جل جلاله د بنی اسرائیل په پیغمبرانو کې او خصوصا په عیسی علیه السلام کې. بل طرف ته اخلاق کریمه، یو انسان تاسو ظلم او زیاتیو کو اسلام تعالی دا اجازه درکړې ده چې دغه رنګ ورسره وکړه، بدله دی واخله. یو څه ورکړي دا نو هغه رنګ یو ولا ورکا. اخلاق کریمه په بدل سره شو، اسلام تعالی دا اجازه درکړې ته بل بدل اړشته شي. خو کوم ماشي کو او سړي ورته اونوي دغه اخلاق کریمه په اخلاق حسنه سره بدلېږي. الله جل جلاله تعالی اجر درکړي، باعث اجر او ثواب دی. خپل مؤمن مسلمان سره طاعت او درگذر کا ولانا الله جل جلاله صفات سے الله جل جلاله تعالی په باندې اجر او ثواب درکړي. بل طرف ته اخلاق عظیمه چې الله جل جلاله په نور امتونو کې نه دی او زمون خوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله دا اخلاق ورکړي. او اخلاق عظیمه څه دي؟ یو انسان تاسو را د بد کول نه بعد، تاسو را د ظلم او د زیاتې کول نه بعد تراولږي، هغه ته اول معافیو کې او د معافی نه بعد هغه سره ښېګړه او احسان وکړي. مثال به څنګه وي؟ او دغه مثال د نن سبا زمانې نه، د نن د 100 او 200 کالو مخکینه زمانې نه، بلکې دغه مثال او دا تربیت او دا ترتیب موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. څنګه کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه هجرت کړو، مدینه ته تلو، الله جل جلاله ارشاد فرمایلو امر کو خپل پیغمبر ته چې اے پیغمبر مکه پریدا، دا ستاسو اهل او علاقې ولا خلک، ستاسو خپلوان، ستاسو ګاونډیان تا دین اسلام ته نه پریدي، تا ته ډېر زیات تکلیفونه راسي، هر قسمه مشکلات تاسو ته راسي، هر قسمه بهانې تاسو د مرګ لپاره لټوي، هر قسمه حربي دي استعمالي ستاسو لاندې کولو لپاره او ستاسو مقابلې لپاره. نو اے پیغمبر ته مکه پریدا، مدینې ته هجرت وکړه. په دغه وخت کې د نبي علیه الصلاة والسلام په زړه کې راغله چې مکه خو پرېږدم، مدینې ته ځم، راشه خانه کعبې ته لاړ شئ او 2 رکعته لمونځ وکړه، د الله جل جلاله دعا وغواړه، پته نه لګي د مرګ ژوند زه بیا مکې ته راشم او که را نه شم. مکه کې به په ګرد زندګي زما نصیب شي او که نه، زه به په دې کې بیا د الله جل جلاله عبادت وکړم او که نه. نو په دغه وخت کې د مکې یو خادم دربانچی ورته وایه، تا سره به چې چابیانې وي د هغه نامه و عثمان شیبي.
په دغه وخت کې مسلمان نو ایمان په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو راوړ. عثمان شیبی ته وایي اے عثمان شیبی مال د مکې چابیانې راکا د خانه کعبې دروازې چابیانې راکا زه کولاوم یو 2 رکعاته لمونځ پکې کوم. عثمان شیبی اول د درکې نه کار واخیستو، بیا د بدماشۍ نه کار واخیستو، بیا ورپسې د کبر او د غرور یو خبره وکړه چې محمده دا چابیانې به زه تاړه درکړو، هغه به د قریشو د ذلت ورځې ته چې کعبې ته ننوځي لمونځ کې، هغه به د قریشو د قبیلې کافران او مشرکان مړه وي، هغه بدماشان او هغه اوچت سرداران به مړه وي چې ته به د کعبې ته ننوځي لمونځ وکړې. لږ په دې انداز کې ووایه چې د غریبانو ځای دی، دلته مالداره خلک راځي، دلته د غریب لپاره ځای نشته، دلته به مالداره لمونځ کوي. ولې الله د غریب او د مالدار یو شریک نه دی، یو نه دی. زندگی الله جل جلاله سالم ورکړي، غریب او مالدار هم ورکړي ده. همدغه مالدار د غریب په پیسو راوچت چې د غریبو په مال باندې راکوه چې دفتر جوړ کړي، چې کله دفتر نو زموږ د خپې د خیرنې دي دا د چېرته ټول په خدای د یتیمانو مال دی ووالو، دغه د اهل عراقي دغه د غریبانو مال دی ووالو، ته پې ځان له شیزونه جوړ کړه. اوس تاله څوک مخې نه درځي، مخې نه مره د کپړې د خرابې نه دي، مره د نن د دفتر ته کالي د خټولای په څه جوړ کړو، دغه د غریبانو د یتیمانو پیسو دې جوړ کړه. ای پیغمبره غریبي مه راځه مکې ته، مه راځه نو زما ستا لپاره د لمونځ ځای نه دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولې نه په دغه وخت کې یو خبره ووته، ای عثمان شیبي یاد ساته کله چې الله جل جلاله زما په لاس باندې مکه فتحه کوي، دلته به زه لمونځ کوم او ستا دا چادرې به زما خپو ته الله جل جلاله راوړي. د دغې واقعې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ ونه کړو، خفه د مکې نه ووتو، مدینې منورې ته هجرت وکړو، ځان سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بوتلو. د دغې واقعې او د دغې خبرې نه یا 8 کاله بعد الله جل جلاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې مکه فتح کړه. په فاتحانه انداز باندې الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته داخل کړو. په دغه وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کبر او د غرور نه کار نه دی اخیستی، په اسونو سره ټیټو چې هسې نه خلک دا وایي چې غرور او تکبر سره په بدماشۍ سره مکې ته راننوتو. اعلان وشو د عام معافۍ، که څوک د خانه کعبې ته ننوته دته معافي ده، که څوک د ابو سفیان کور ته ننوته دته معافي ده، که څوک په خپل کور کې پاتې شو ځان په تیور باندې کړو دته معافي ده. الله جل جلاله د مسلمانانو د زور او طاقت سره مکه مکرمه فتح کړه او د مشرکانو نه یې وزګاره کړو، صافی کړه، مثال یې راغلی. دغه وخت کې تر عباس رضی الله تعالی عنه پیغمبر مصطفی صلی الله علیه وسلم ته نه ودرېدو، ای وراره د مکې د چابیانې مال راکړه. موږ ټول عمر د حاجانو خدمت کړی دی، په هر کال باندې حاجانو له اوبه ورکوو، حاجانو باندې روټۍ خورو، حاجانو له د شپې زینه ورکوو، حق زموږ کېږي چې دا چابیانې موږ واخلو. تر راولګېدو وراره ته وایي چې دا چابیانې مال راکړه، زموږ حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ونه ویل، غلی پاتې شو، ایمان عثمان شیبي راوغواړي. هغه عثمان شیبي چې په د مکې د فتح نه مخکې کله چې هجرت د مکې نه مدینې ته کولو خبره ورته کړې وه چې هغه به د قریشو د ذلت ورځي په کومه ورځ چې ای محمد ته کعبې ته ځي. کله چې عثمان شیبي راغو، سر یې ټیټ نیولی او خبره دته هم یاده وه، چابیانې یې راوویستې د جیب نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو ته یې پرېښي. کله نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چابیانې راوچتې کړي، عثمان شیبي ته وایي چې سر اوچت کا، نن نه بعد صرف ستا نه تر قیامته پورې ستا اولاد ته هم دا چابیانې سپارلی شوي، دا به د بل چا سره نه وي تا سره، ما ته معاف کړي او د معافۍ نه بعد مې تا سره ښېګړه وکړه. دې ته وایي اخلاق عظیمه. معاف کېده څوک در سره ظلم او زیاتې وکړي، د هغې نه بعد ته هغه معاف کړي او د معاف کېدو نه بعد ورسره ښه وکړي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان شیبي سره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کعبې ته د 2 رکعاتو لمونځ دپاره نه پرېښود. کله چې فتح مکه وشوه، د فتح مکې نه بعد همدغه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغو، چابیانې د مکې همدغه د خانه کعبې چابیانې عثمان شیبي له ورکړې او ورته وویل چې نن باندې ته ما معاف کړي پرون ورځ، او د معاف کېدو نه بعد مې تا سره دا ښېګړه وکړه چې د قیامت په ورځ پورې ستا په اولاد کې به دا چابیانې.
دې ته وایي اخلاق حسنه. یو طرف ته اخلاق حسنه او کریمه او بل طرف ته اخلاق عظیمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله اخلاق عظیمه ورکړي. نن او تاسو مونږه په دې حالاتو کې وګورو، آیا څوک موږ یو څپېړه راکړي موږ ولغتو سکون او د یو په دې بدرې ورته که نه ورکو؟ ها اسلام تعالی اجازت درکړې یو څپېړه درکړې یو دی بل څه واده بل خو بل څه واخله ظلم او جاتې دې د پاسه مه کوه. نو ما په اول کې دا ویلو چې اخلاق په درې قسمه دي، اخلاق عظیمه، اخلاق حسنه او اخلاق کریمه. په نورو امتونو کې الله جل جلاله دغه دوه قسمه اخلاق شي او بل طرف ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کې الله جل جلاله درې واړه اخلاق پیښول. دا غي یو وجه دا وه امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر وسیع دی، ډېر زیات اقوام او قبیلې دي پکې. یو طرف ته پنجابي، بل طرف ته پښتوني، یو طرف ته بنګالي، بل طرف ته بلوچي وي. پنجابي خو به دا کار وکړي اخلاق حسنه او کریمه سره به تاله کار واخلي، یا به د تاله بدل واخلي یا به دې معاف کړي. ستا دا بدله به د الله جل جلاله دربار ته پیش کړي چې یا الله ما خو دې بدل نه شو اخیستی، څه به ترې راوساتلی. نو پښتون او بلوچ ورته کوي. نو الله جل جلاله اخلاق کریمه او حسنه دواړه ورته پیش کړي. خپل بدل واخله خو د اسلام د دایرې په دننه، خپل بدل واخله خو ظلم او زیاتې مه کوه، خپل بدل واخله خو غریب ته غریب ګوره، مالدار ته مالدار ګوره. نو الله جل جلاله د دې نه علاوه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له اخلاق عظیمه هم ورکړه چې ای پیغمبره امت ته ووایه ته بدل اخیستی شي، ته د بدل اخیستو حقدار یې، ستا کې زور او طاقت د بدل اخیستو هم شته، خو که دا سړی دې مات کړو د دې نه پات دې ورسره ښه وکړه، الله جل جلاله به تعالی دغه رنګې ثواب او اجر ورکړي، دغسې صله به درکړي لکه څنګه چې عثمان شیبي له په حالت د کفر کې ورکړې وه، تر اوسه پورې د هغه په اولاد کې د خانه کعبې چاګانې ورکړې. الله جل جلاله دې موږ له هم اخلاق عظیمه را نصیب کړي، داسې اخلاق چې دشمن زمونږ د اخلاقو د متاثرېدو د وجې نه ایمان راوړي. وایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان نه و، بشر نه و، ولې دشمن به د اخلاق ولې د مسلمانېدو به نه، ولې دشمن به د معاملات ولیده مسلمانېدو به نه. عزتمندو ټول دین او ټول اسلام په څلورو حصې دی. یو حصې ته حقوق الله وایي او دا درې حصې په حقوق العباد باندې مشتملې دي، خو دې ته معاملات وایي. زموږ او ستاسو معاملات چې ټیک نه وي، زموږ او ستاسو کاروبار چې ټیک نه وي، زموږ او ستاسو اخلاق د مور او پلار سره ټیک نه وي، زموږ او ستاسو اخلاق د بچو د ښځې سره ټیک نه وي، په معاشره کې ټیک نه وي، په ګاونډ کې ټیک نه وي، او په جومات او مدرسه کې او په سکول کې ټیک نه وي، الله جل جلاله به دغه انسان له څه د خیر تمه وکړي. دغه انسان به په دنیا کې په معاشره کې څه د خیر کارونه وکړي، که دې کوي هم څوک یې نه مني. ولې چې د ده اوس ماضي داسې پرېښې ده، داسې کردار د پرېښې ده چې د هغه څوک مطمئن نه دی. ولې موږ په معاشره کې ښه کار نه کوو؟ ولې په معاشره کې د انسان نه تکلیف اوچتو نه؟ ولې د هغې پوډه موږ خپل رور سره ظلم کوو، زیاتې کوو، د هغه بچو سره کوو، مور او پلار سره کوو، بوډاګان، ماشومان او دغه رنګ ځوانانو سره ولې موږ ښه سلوک نه کوو؟ مور او پلار خو ستا د جنت دروازه او ستا د جنت د راتلو لپاره ذریعه ده، ولې ورسره ښه نه کوې؟ ټول عمر ته چې کله پیدا شوې ستا تربیت یې وکړو، د پیدایش نه واخله تر اوسه پورې ته چې سړی خو د مور او پلار د وجې سړی ولې دې نه شو کولی چې په اروپا دې په تا باندې کباب چلولی؟ ولې دې نه شو کولی چې داسې غلط او داسې درانه کارونه باندې کړی وه چې ته یې مونځ ته نه یې روزګار کړی؟ خو نه، د مور او پلار سترګې دې طرف ته چې مستقبل کې به زه موړی یم، خو دا زوی به مې ځان شوي زما خدمت خو به کوي که مور او پلار بچې د دې لپاره پیدا کړي چې کله بوډا چې بیا ورته سپکې او سپورې وي، د دې لپاره پیدا کړي چې بیا د قبر او د کفن دفن چل دله نه درځي، دې لپاره پیدا کړی چې کله څه چل وشي بیا کله په یو مشر ګرځي او کله په بل مشر ګرځي، غوسې درځي چې دې را باندې ځان ترې و، دې زما کار نه کوي، خو دا به تا مخکې زده کولی که نه. دې لپاره په ژوند کې په زندګۍ کې په معاشره کې د تېرولو لپاره خپل آداب، خپله طریقه، خپل سلوک دي،
خپل بچي د مشرانو سره کېنو د خو خلکو سره کېنو د مدرسې او د دین او داسې جماعت او داسې مدرسې او داسې سکول انتخاب کو چې په مستقبل وخت کې ته چې د څه لپاره بولې چې هغې کې د پکار راشي وصلی الله تعالی علیه وسلم